السلام علیکم JN91 نیوز مهم خبرونه سره زیم سنبل شاهین. اولنۍ خبر تاسو ته درکو چې په قومي اسمبلی کې د ارکانو په تنخوا کې اضافه مخې ته راغلې ده. د پیپلز پارټي رهنما عبدالقادر پټیل چې کوم دی هغه په خپلو ارکانانو چې کوم دي کوم خپل کسان دي د هغې په تنخوا کې اضافه مخې ته پیښه کړې ده. او بل خوا د PTI رهنما علي محمد چې کوم دی هغه ورته د هغې مخالفت کړی دی او ورته دا هم ویل دي چې موږ خپلو په تنخواګانو کې اضافه کول نه غواړو بلکې عوام په مشکل کې په تکلیف کې موږ چې موږ راغی مدد وکړو. اوس تاسو درکو بل خبرو په محکمه تعلیم په پوره صوبه کې دا اعلان کړی دی چې په سرکاري سکولونو کې سوال نیم زره برته راغلي دي هغه د استادانو او د دین علاوه 2200 برته چې په پرایمري سکولونو کې راغلي دي مهیتام. او د دین علاوه کو وګورو کنه په پیښور کې 929 برته دي او په مردان کې 840 په هنګو کې 136 په سواد کې 885 50 د کې 404 او نوخار کې 495 او په ثوابه کې 607 برته چې د استادانو هغه مه تر راغلي دي. اوس راځو بل خبر ته. په پیښور کې په دوايانو باندې کم ټیکسونه لګیدل هغه ختم کول، نور نوي ټیکسونه په ولګولو او دا ټیکسونه د 1 جولای نه هم زیات شي او د 1 جولای نه دوايانې نور هم ګران شي. دې سره علاوه د دینه د انګریزي دوايي شو هغه باندې هم ټیکس دی، وسره هومیوپیتیک دوايي دا هغه باندې هم ټیکسونه دي. اوس راځو بل خبر ته. په ملک کې د پولیو 2 کیسه ریپورت مه تر راغلي دي او د دین علاوه په نننی کال کې پورا 8 کیس مه تر راغلي دي او دا هم ویلي دي چې په زیاتره کیس په سند کې او په بلوچستان کې راغلي دي. د قومي اداره صحت مطابق دا کیسونه چې د ماشومان او معذورانو دا په 22 مئی نه راواله د 3 جون پورې ظاهر شوي دي او د دین علاوه په ملک کې په 8 کیسونو کې چې کوم د ماشومان پولیو کیسونه لري پای کې شپږ کیسونه د بلوچستان دي او د دین علاوه دا هم ویلي چې 1 جولای نه په 41 ضلعو کې د پولیو مهم به سٹارټ کیږي چې په ای کې 90 لک ماشومان ته د پولیو قطرې ورکول شي. اوس راځو ټول اخري خبر ته. په ثوابه کې ادینا سره تعلق لرونکي پاکستانی جنې ماریا پټان په تایلند کې پارلیمنت کې ممبر جوړ شول او د دین علاوه د چې کوم سابق الته د هغه پارلیمنت کوم ممبر و تواب خان د هغه لور هم دا او د تفصیلات دا پته لګي چې په ثوابه کې پړومنی ځل او خاص طور پر په ادینا کې د محب الله بانډه کې پړومنی ځل یو داسې جنې دا چې په هغه په تایلند کې په سېنیټ کې ممبر جوړ شو او دا هغه خلکو لپاره ډیره خوشاله خبره ده. نن JN91 نیوز مهم خبرونه زه تاسو نه غواړم اجازه د دوی الله پامان.